دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی وسو چې دا خپل مرګري دی کوه تور ته بوزه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخورو چې هغې سره د جنگ د هیڅ چا طاقت نشته دې کوه تور ته بوزه عیسی علیه السلام به د مسلمانان بوزي او کوه تور کې به ډېره کړي چې کوه تور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیہ السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بنده نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دی به داسې وکړو هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیرین او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیره ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو لوی دریاب سیند نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه نو هغې به هغه نورو ملګرو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک خو هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته وړي نو خدای پاک به یې وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې موږ مړې کړې ځکه چې ګردو که به دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغه وخت کې په کوه تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی داسې تکلیف به راشي چې نبی علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفۍ به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیالي خو څوک بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه واوړېد خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي وي هر ځای به ډکي او بوی به دي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي بیا به د عدل و انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل و انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بالکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب د خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرونو ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغه وخت به الله د انور د مغرب نه مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به دوی واپس شه ارجعي من حیث طلعتي چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلېږي اوس د توبې دور دی وروڼو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري و فریاد وکړئ بعض بیا به مایلم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم به څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبی علیہ السلام فرمایي کنه لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر هغه پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله نوم اخیستل کېږي د خدای نوم چې اخیستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي خیر خلک به لګوي څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به یې خرڅوي ګاک به ناست وي د هغه نه کپړه بالي څوک به لګوي خپل حوض به جوړوي څوک به لګوي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي څوک به لګوي نوری به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس
د نور خطونه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي چې شپېلې ووایي دې شپېلې سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي ختم بشي هغه انسان چې نوړۍ خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به ونه رسي او سا به ترې وخېږي هغه انسان چې کپړۍ ګاټ ته خوره کړې ده را وبه نن غاړې او سا به ترې وځي هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به په هغه خپل خټه وانهږي چې سا به ترې وځي بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټول ساګانې به وځي په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې به ورننوځي دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلۍ ته لاړل عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بد روحونه لاړل ختم شو یو مضبوط ګړزال به شروع شي اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچو په تاسو خیال که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلې کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ غرونه به ختم شي دا سپومې به ختم شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه اوبه او هر څه ختم ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دړې وړې به شي هېڅ شی به پاتې نه شي بیا به رب العالمین واپس دا مخلوقات جمع کړي د شام په ځمکه باندې اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې وي چې دا شپېلۍ ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ورمخامخ شي بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې بر سره الله حساب کتاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونه شي دا چرې نه کېږي دومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی رونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي لکه نبي هم فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرماني به شروع شي دا یوه نښه شته که نشته بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني نری جامې به ښځې واغوندي شته که نشته ښکاره خبرې دي سړي به د ښځو تابع شي شته او که نشته ښکاره خبرې دي فحاشي او بدعملي به خوره شي هغه فحاشي او بدعملي خوره ده او د قوم مشران به رزیلان بی کوم چې نیکان خلک هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي هغوی به موږ د قوم مشرۍ نه الو او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم د قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي او په مسلمان دا حالت به ځي او راځي به خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغې حالاتو ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ایک نمبر مسلمان دو نمبر مسلمان نه بې غیرته مسلمان نه غیرتي مسلمان دې خدای پاک جوړ کړي ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه کلک مسلمان بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده ان مثل عیسی کمثل آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دې خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالي د هغې کې به دفن کېږي هم د نبي علیه السلام په شریعت باندې به دې خپل عمل